دا بیخي زیاتې دي نورې هم دي دا د آخري چې کوم بم د مکه د پاسه بمباري شوې وه او د یو کور 23 کسان ټوټل پکې شهیدان شوي او ماشومان او بیا هغه تن د کرفي د وجې د هغو آخري مخ لیدلي ته نه و تللی هغه وه د میسینګ پرسنس یو کور 7 کسان ورک وي دا د یو واقعیت صرف سمپل وي دا نه وه چې دا ټوټل واقعیات دا دي دا تقریبا د هر کور واقعه ده دلته ناست هر تن چې کوم دی دا ټول د داسې واقعاتو ګواه دی ما دلته د لاپته افراد خبره نه وکړه 6,700 نه باندې ورک خلک چې بیخي ورک دي تر اوسه پورې د هغې زموږ سره ریکارډ ته دی او پښتنو و مشرانو زه اوس آخري خبره ته راځم بیا به په دې نه بعد په وسایلو باندې هم خبره کېږي تاسو ته یوازې معلومات درکوي بیا به د هرې ضلعې او د هرې پارټۍ مشران خبرې وکړي تر سبا پورې دلته یو موږ او تاسو ځو به نه چې یو نتیجه ته انتهایي هیلې راوړي دي خلکو د زرګونو بلکې د لکونو شهیدانو نن دې پلرونه په هیله ناست دي محترمو دا هر شی وشول نتیجه یې څه وه د اپریشنونو نتیجې موږ ته دا راورسېدلې او جرنیلان نو دا زه چې څه وایم دا ټول په ثبوت دي جرنیلانو جرنیل کیاني چې د یو وخت ارمي چیف هغه په استرالیا کې ځان ته پوره جزیره اخیستې ده په دنیا یې جنت ورته جوړ کړ او زما د بچو کورونه یې دوزخ جوړ کړل په دې کې دننه بل چې کوم رحیل شریف هغې په عربو کې ځان ته د دنیا محالات ودرول او یو چې بیخي نام د اخیستلو نه دی جرنل مشرف په نامه چې یادېدلو خدای داسې سزا ورکړه چې ما په تاریخ کې دومره ذلیله سزا نه ولیدلې 3 کاله په کټ کې پروت و ساه نه ځنې ختله په ده نه په تکلیف کې پروت و سوالونه یې کول چې دغې ساه ووځي دا یې نور مړ شي هغه هم مړېدلو نه د کټ نه نشو ټګېدلی خو خدای پاک دوی هم نشانې عبرت جوړ کړل هغه ځان ته لوی لوی محلات ودرول او آخري جرنل یې چې و جرنل باجوا 12 اربه ډالر یې د پاکستان د مطبوعاتو مطابق د ځان سره وړي دي او په بدل کې ما ته یتیمان پاتې شول په بدل کې ما ته کونډې پاتې شولې ما ته داسې کورونه دغې کام ته پاتې شول چې په کور یې سړي نه دي پاتې شوي دا د پښتنو 6,700 کسان د هغې چې کومې کوروالې دي ښځې یې دي هغه یو تپوس کړي چې دومره خو دې راته ووایي چې ته کونډه یې که ته خاوند ژوندی دی هغه به لیکل چې بیوه هو که بیوی هو دا الفاظ به یې ورته لیکل هغه یې په دې نه خبروي محترمو په دې خاوره باندې جنګ لا ختم نه دی اوس نوې انګازې شروع دي په غرونو کې دی او په سمو کې دی د چین د امریکې جنګ په دې خاوره راغلی دی ته به یو ځل بیا د آی ډي پي سره مخ کېږې ته به یو ځل بیا د دغه واقعیاتو سره مخ کېږې مرګ به د هم وي ذلیل به هم وي ټکسترګی به هم وي خو په مقابله کې یو انتخاب موږ ته شته دی که مو غیرت وکړه او داسې په اتفاق لکه دلته چې د ټولو بندونو او د ټولو فکر خلک په یو ځای سره ناست دي که داسې ورته په اتفاق وي ولا نه دې وحشلی شي نه دې ذلیل کولی شي او نه دې وړلی شي نو د دغې په خاطر باندې دا جرګه راجوړه ده دا اوس زما تقریر نه و دا یوازې معلومات وي زه به په خپل وار باندې د نورو تنظیمونو چې خبره وي زموږ تنظیم به خپل موقف هلته کېږي په دې نه پس یوازې د وسایلو معلومات په هغه ډېر ټیم نه لګېږي هغه به زر پېښ شي په هغه نه پس به بیا ترتیب دا وي چونکې ډاکومنټري زموږ پوره نه شوله نو د هغې په بنیاد باندې د هرې پارټۍ مشر او د هرې ضلعې مشر هغه یو ځل خبره کوي خو څوک بسي نه بیا به د هرې پارټۍ یعنې دلته سیاسي ګوندونه چې راغلي دي هغه بېل بېل مونږ کیمپونه ورته سیټ کړي دي د هرې پارټۍ خپل دی داسې د هرې ضلع خپل دی په هغه کې به کښېني په دې مسایلو به یو لیکلی جواب راوړي چې دا یې حل دی مونږ تقریبا دلته 20 کم و بیش پارټۍ او تنظیمونه موجود دي او 80 کم و بیش ضلعې موجودې دي دغه نه چې یو تن د دوی د ایجنډې په خوښه ایجنډه به دوی لیکي دا سره خواښ کي دا د سره کښېني خپلې حل څوک یې څنګه ویني کوم مسایل دي هغه به مخته سره کېږي چې کومو شیانو اشتراکیت ته مشترک دي هغه به اتفاق وکړي بیا به په شریکه نه به زه مخکې ځم نه به بل مخکې ځي نه به زه وروسته ځم نه بل
دا به ټول بیا په شریکه باندې لایحه عمل هغه اتیا کسان دی جوړ کړي موږ ته هغه قابل قبول دی چې څه هم هغه وویل خو چې یو مرکزیت داسې موجود وي سیاست به د هر چا خپل وي قومي او قبیلوي خبرې به د هر چا خپل وي خو هغه څه چې هغه زموږ د ټولو شریک دي په هغه به زموږ د شریک د ټولو کام د ټولو پارټو او د ټولو ضلعو د قبایلي مشرانو یو سټینډ وي ټول به سره پرې ولاړ وو د دغې دپاره به خیر دی یوه ورځ مو نن تېره کړه پرون مو تېره کړه یوه سبا ده دا درې ورځې تکلیف به تېر کړو پر ځای د دې چې بیا شپې ورځې ژاړو د خپلو ملګرو په جنازو باندې د یقین وکړه د یو سیاسي لیډر دپاره تقریر ډېر اسان شی وي خو چې د خپل ملګري د کټ سره ودرېږي هېڅ نه درنه جوړېږي ولې ځان تر ټولو بېغیرته انسان ته ښکاري چې بېغیرته خو په دې یم چې زما نه مړی شوی دی او په زور په ظلم یې رانه کړی دی تاسې د هر قبایلي مشر تاسې د هر سماجي مشر تاسې د هر د پیشې مشر او د هر سیاسي ګوند مشر چې کوم دی دا په دې باندې خفه کېږي په خپل ورکر باندې راشه چې د هر ګوند هر ضلع دی زه ورسره اتفاق کوم هغه هم ورسره اتفاق کړي د ټولو ګوندونو په مخ کې یوه خبره کومه د ټولو قبایلي مشرانو کېدای شي د ډېرو ملکانو دا ګیله وي چې د پي ټي ایم ملګرو موږ ته پیغور یا بد رد ویلي دي یا د ډېرو سیاسي ګوندونو وي زه د ټولو په مخ کې ستاسو نه بخښنه غواړم پارڅو که زما له اړخه زما د ورکر له اړخه ما خپل چیرې نه دي ویلي خو که زما ورکر ویلي وي او که په دوی کې چا ویلي وي زموږ له اړخه معاف دي یو بل ته به په تېر معافي وکړو راتلونکی به سره ښکلی کړو یو مو وطن دی یو مو مذهب دی یو مو ژبه ده یو مو حالات دي د دغې علاج هم په یو ځای کېږي دلته ټیک ته په پارلیمنټ کې به د یو بل اختلاف وي سره په اسمبلو کې به وي په سیاسي نقطه نظر به وي قبایلي به وي خو البته هغه څه چې د ټول کام شریک دي په هغه کې به اختلاف نه سره کوو د دې دپاره دا جرګه ده زه هیله لرم چې انشاءالله خلک به د یوه جوړه د تکلیف را سره کوي اوس یوازې د وسایلو خبره کېږي بیا په نمبر باندې خپل نامونه دلته ورکوي چې زموږ له اړخه زموږ د ګوند له اړخه به دا سړی تقریر کوي چې موږ دا ټول خبرې د دوی واورو دوی هم معلومات لري په هر څه معلومات لري دوی به هم خبره کېږدي موږ به ټولې دلته هم ولیکو بیا به په کیمپونو کې هم هغه سره شریک کړو ډېره مننه زه بیا هم وایم چې په دې پنډال کې ځوانان به کوشش نه کوي زه تر اخره پورې وینم چې مشران ناست دي خو بیا هم چې ځوانان وو دا د ځوانانو پنډال نه دی دا د مشرانو دی مننه کوم خدای مو آباد لره خو کام ډېر لوی په هیله دی په هغه به بیا خبره